ما بس حج بسمي دي بليز دا كوسينجيو رجعنا رضوان الله بیاتی د مارچ نه پس چې کوم نظام راغلی دی د دې نه پس د جوازاتو دا سیستم دی اوس هغه بار بار دا وایي خلکو د تپوسونه هم کړي ما یو ټویټ کړی او ما یو تپوس کړی چې آیا په چا پسې حروبي یا د چا بسمي نو هغه خلک واپس په ورک ویزه باندې راتلی شي کوم چې معینه مدت د مخکې 10 کاله او د چا نه چې بسمې لګېدلې وي 8 کاله او 15 کاله چا پس چې حروب 15 کاله 3 کاله پس مختلف نوعیت دی واپس راتلی شي که نه هغو کلیرلی دا جواب ورکوي چې چا پسې حروب یا چا پسې بسمي دیو واپس نشي راتلی په ورک ویزه باندې دا خلک په ورک ویزه باندې د کار په ویزه باندې نشي راتلی البته حج او عمرې له دیو راتلی شي اوس ورور زه تاسو ته خبره کوم تاسو ته به کېدای شي ایجنټ حضرات به تاته وایي چې یاره ته موږ له دومره پیسې راکړه موږ به درله څه ترتیب وکړو نو بلکل چې څوک د دوکه نه کي او د دغه خلکو په خبرو کې مه راځه څوک د دوکه نه کي پیسې به درنه هم واخلي او بیا به د هغې نه پس بیا به خفګان نو نقصان به دې وشي لحاظه نو دغه کوزیږي کېدای شي اوس به د کمنټس کې هم دا بعضې ایجنټان ماته یا کنزل وکړي یا به ووایي چې یاره کنزل خو نشي کولی بهرحال خو ووایي چې یاره کېږي او نه کېږي نو څوک چې دوکه دې نه کوي زما ډېر داسې ملګري دي چې د مشورې نه بغیر هغو داسې کارونه وکړو بیا نقصان وشو باقاعده هغو نه ډېرې زیاتې پیسې ترې ولګېدې او هغه پیسې بیا واپس کول هم نه هغه ایجنټانو ځکه چې د هغو سره ثبوت نه و چې پیسې ورکړې وي یا ورسره لیکلې ورسره کړي وو لهذا ورجانه څوک د دوکه نه کي صحیح ده که نه او بس الله دې زموږ ستاسو حامي او ناصر شي